زیاته مهنګاي ده. زه دلته کې راغلی به خو ما سره دې ټایم کې د توړې پیسې هم نشته چې دا وړه راشي به 1900 روپۍ دي نو دې دپاره موږ 1000 روپۍ قرض کړو 300 روپۍ موږ سره خپلې یو غریب سړي 200 روپۍ دی اړي ده نو په 200 روپۍ به هغه ځان له وړه لیکو هغه به پاڼه لیکو هغه به چینی لیکو هغه به غوړي لیکو خودکشي کوي نو خودکشي هم حرامه ده که خودکشي وکړي یا زهر کور ته راوړي وړولی ورکړي ټولو ورکړي وروسته به پسې ملنډې به پسې کېږي امبېلې په بازار کې په 550 روپۍ کیلو دی دا ولې زموږ د امبېلې د بازار څوک تپوس والا نشته پرایس کنټرول لپاره نه ایسي چکر را لګي نه بل متعلقه اداره را لګي نه ټیمه والا راځي نه په ملک کې څه توپان راغلی دی نه جګړه شوې ده نو نور څه دغه شوی دی او مهنګاي په موږ راغله ډېره زیاته د دې غریبانو باندې رحم وکړئ کوم چې نشي کولی دا شی یو بل ملک ته په کرایه باندې په ټیکه ورکړي چې بس هغه هم ساتي بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم عمران بنيري یم او دا وخت په امبېله بازار کې د سستا آټا ډیسټریبیوشن پوینټ باندې ولاړم ګیر چاپیره داخله کوم تاسو لیدې شئ چې دا وړو په 1900 روپۍ باندې تروړه ملاویږي او عام بازار کې چې کوم وړه ملاویږي نه هغه په 2450 روپۍ باندې او په 2600 روپۍ باندې ملاویږي دې کې مقامي خلک چې کوم وړو ته په قطارونو کې ولاړ دي پیسې یې ملاسو کې نیولي خپل پیسې هم ورکړي او دغه وړه هم اخلي د هغې سره خبرې کوو چې مهنګايي څومره ده او دې وړو ته ولې ولاړلې او دغه وړه ولې نالي السلام علیکم وعلیکم السلام وروره وړو ته ولاړې په پیسې دې ملاسو کې نیولي نوم دې م لیکلی سا راغلی په قطار کې م ولاړې څه وجه د عام بازار کې ولې وړه نالي بس دا خو د حکومت ناکامي ده چې مونږ پیسې هم نیولې دي لاسو کې لمبر هم لیکلي دي نومونه لیکلي دي خو چې بیا هغه وړه ختم شي نو زمونږ هغه لمبر پکې هم رانه شي کله میلو شي وړو کله میلاو نه شي نو ګراني خو یو طرف ته که چې میلاویږي هم نه مونږ ته وړو په ټایم باندې وړه نه میلاویږي بار په 2600 روپۍ د هغې سمې هم نشته چې کله دا سرکاري وړه راشي چې دا وړه راشي په 1900 روپۍ دي نو دې دپاره مونږ 1000 روپۍ قرض کړو 300 روپۍ مونږ سره خپلې یو نو 1000 روپۍ ګورو په چم ګاونډ باندې ګورو څوک 1500 راکړي څوک رانه کړي نو اکثر پیسو د وجې مونږ وړه یو هم نه سو مونږ سره پیسې یي نه نو دغه خبره د ګراني ډېره زیاته زه په خپله د لوبیا کار کوم د لوبیا چې وه بوجۍ په 5000 روپۍ وه اوس په 15000 روپۍ باندې هغې بوجۍ ده پلیټ به 30 روپۍ مونږ ورکوو اوس په 40 روپۍ ورکوو چې ماښام مونږ حساب کتاب وکړو نو یا 300 روپۍ ګټلې یا 300 تاوان کړی نو خامخا چې وړه راشي نو مونږ به قرضونه کوو وله هغه وړو دپاره مونږ سره پیسې نه یو نو که خودکشي کوي نو خودکشي هم حرامه ده که خودکشي وکړي یا زهر کور ته راوړي وړولی ورکړي ټولو ورکړي وروسته به پسې ملنډې به پسې کېږي چې یاره دا به د کور کې څه مسله وه دا به دا به نو خودکشي هم نشو کولی مجبوري ده او خودکشۍ ته جوړ نور حالات خراب دي بس مخکې خودکشۍ ته تیار یو مونږ د وړو نه علاوه نور په بازار کې کم داسې شیان دي چې هغه ګران دي په بازار کې داسې شی نشته دی چې هغه ارزان دی یو شی نشته دغه مثال خبره دغه مرګ صرف ارزان دی چې مرګ او نور څه شی نشته چې ارزان دي غوړو ته کو ګورې نو غوړي په 500 روپۍ کیلو دي وړه چې بار وګورې نو په 2400 روپۍ باندې تروړه ده نو چې کم یو شي ته وګورې دغه اوبه دي الله تعالی قدرتي اوبه دي دغه صرف مونږ ته پرې میلاویږي نور د اوبو نه علاوه چې دی مونږ ته یو شی هم نه میلاویږي څه مطالبه کوي چارواکو ته څه مطالبه بس مطالبه دغه کوو چې دا کم خلک زموږ باندې مشران شوي دي که هغه امپیګان دي که هغه ناظمان دي که هغه ممبران دي دوی له پکار دي چې استفاګانې ورکړي دوی مخکې نظام نشي چلولی چې نشي چلولی نظام نو استفاګانې ورکړي دا به زموږ دپاره د خیر دي ملک دپاره هم د خیر ده ورکړي استفاګانې چې نشي چلولی مه کوئ دا د عوام دپاره تاسو تپوس نشئ کولی مونږ اوټونه درکړي دغه ځای ته م رسولي یې که نه صرف د عوام د تپوس دپاره چې تاسو تپوس نشئ کولی خپلې تنخواګانې اخلئ خپل نظام چلوئ صرف د عوام نظام تاسو نشئ چلولی استعفا ورکړئ پرېږدئ د عمل کو مونږه مجبورن په قطار کې دلته ودرېږو چې بار غریب سړی وړه کم ځای اخیستی شي د غریب سړي 200 روپۍ دی اړي ده نو په 200 روپۍ به هغه ځان له وړه لیکو هغه به پاڼه لیکو هغه به چینی لیکو هغه به غوړي لیکو هغه به غوښه لی په هر بازار کې وګورئ غوښې ریټ ډېر ارزان دی زموږ د امبېلې په بازار کې 550 روپۍ کیلو دی نو لومبې خو دې تفتیش وکړی شي بل د غریب سړي دپاره خو دا هم ګرانه ده په 1900 روپۍ تروړه ده غریب سړی 200 روپۍ دی اړي کوي نه په 200 روپۍ کې وړه سوالي او دا یوازې وړه خو نه دي دې سره دال دی چینی ده غوړي دی پاڼه ده هر یو څیز دی نو مهرباني دې وکړي شي چې په دې باندې لږ تفتیش وکړي شي او دا خرچې زموږ د غریبانو دپاره لږ ارزانه شي خو تاسو سوچ وکړئ نو په هر بازار کې غوښه دی په 300 روپۍ کیلو دی زموږ د امبېلې په بازار کې په 550 روپۍ کیلو دی دا ولې زموږ د امبېلې د بازار څوک تپوس والا نشته کو هغه ایسی دی کو هغه ډیسی دی هر یو راځي او ځان لځي او بس خپل غلې غوندې پارچه ورکړي او بیا ځي نو دا پکار دی چې په دې باندې وګرځي خپل ریټونه ورکړي په دې غونډو دوکانونو باندې وګرځي دا خو غریبي دی د خلکو
زمونږ امبیله ټول غریبانان خلک د مالدار په دې کې نشته ناغي به ځان لسالي نو په دې به زمونږ خو دغه خبرې دي هر یو شی ګران دی به انتهایی ګران دی د اسمان سره خبرې کوي نو دا به غریب څه والي نو موږ دا درخواست کوو د ایسي ته ډیسي ته چې راشي او دا ریټونه وګوري دا مهنګایي لږه ختمه کړي شي او د حکومت د استعفا ورکړي لاله پیسې د لاسو کې نیولې د 1900 روپۍ دی پته نه لګي کرس کړلې دي خپلې د سره دي اوړو ته په قطار کې ولاړې عام بازار کې اوړه ولې نه علي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عمران صاحب خبره دا ده چې عام بازار کې په 2600 روپۍ باندې اوس ماته دغلته یو تروړی وکس کېښودله 2550 باندې نو ما ته وی چې دا ما خلل ته پوری گاډ راغله جمعه کتل د خلکو د لین ته نو لکه رامنډه مې کړه په ځای پر خود مې زور ګدار ملو شو اوس نو مې لیکلې ده خدای خبر چې مونږ پکې زمونږ پکې سکی ګونه کیږي پکې او مهنګای ډیره زیاته ده او د پرایس کنټرول لپاره نه ایسی چکر را لګي نه بل متعلقه اداره را لګي نه ټیمه والا راځي او هر شی ګران دي دار سړي خپل مرزي دا کو په هر څه باندې خرڅ کړل دا او مهنګای ډیره زیاته ده نو زه د حکومت ته دا خواست کوم چې زمونږ د غریبانو باندې رحم وکړي کوم نشي کولای دا شي یو بل مته په کرایه باندې په ټیکا ورکړي چې بس هغه ساتي کو جیل نه ورکړي کوی عمل نه ورکوي او دغه دا وټونه اخلي د وټونو په ټیم کې راشي نو پزان نه پويږي بیا ار سره دلکې او چې دا ټیم شنو بیا په دې کې یو لکه نشته لري په پنجاب کې وړو په ورټي په مردان کې وبل لټي په بونیر کې وبل لټي نو مهنګای ډیره زیاته ده او اوس هم د مانوم لیکلي پیسې ملاسو کې نیولې دي خدای خبر زمانوم زما پکې راځي نمبر او کنه راځي پکې کوجرنن دم نمبر نه نو کور کې ولشتي د وړو د پاره نو بس سچر به سره کو ان شاء الله گزاره وکړو خیر او ګورو به دا خو یوم یا شروست ما دا دغه وکړه پرون نابلو د کنه کوی چوک کې راغلی وغه کې خو نه رسیدو اوس راغلی د امبیله ته نو د کې منوم لیکل دي کوشش صحیح ده کني زه خو ځان ما په طریقه پیدا کوم خو لکه نور غریبان دي پکې هغه پیسې اکرس کی یا بل سکی هغه به ګړو سکی نه لګا بالکل څوک په چاولو گزار کې هغه چاول ما ټوټه چاول چې به 2.5 روپے باندې تروړه دا وسو ا ټینک مارکا ټوټه هغه او ګرړه خروجه خراب روجي خو نو د خلکو ژوندۍ ډېره ګرانه کړې ده او اصل خبردار زمونږ د خپل د عوامو د عملونو مطابق دا پیسې به الله پاک کوي خو زمونږ د عوامو نیتونه او عملونه خو نو موږ باندې به دا عذاب د الله طرف نه ولګا ملګرو دي د کې سره یو بل کس ولاړلې قطار کې ولاړلې وړو ته ولاړلې او د چیک کاروبار کې سګوري منګای شته دي مهنګای خو جی دوره مهنګای ده چې به حد زیاته مهنګای ده زه دلته کې راغلی په ما سره د ټیم کې د توړې پیسې هم نشته حالانکه د دې خلکو غیر چاپیره دا دغه کومه چې دا په څه طریقه دا وړه دی ورکوي لکه یو بل د پاسه دا خلک وردان کې او مهنګای ډېره زیاته ده زه په خپله د چیو کار کوم خو ما سره نن د تروړې پیسې بلکې نشته چې زه پې ځان له نن تروړه راوالم ګیس ګران دی ګیس ته 900 روپو نه 2500 روپو ته رسېدلی دی پای چې کم دی پای په 90 روپۍ کیلو هغه 150 روپۍ کیلو ته رسېدلی دي پوه شوې او چینی چې دا نن سبا په 520 روپۍ دړی ده نو هر شی مهنګایي زیاته ده موږ ماښام 200-300 روپۍ بچت کوو په 200-300 روپۍ باندې زه تروړی یو سم کو ډبه یو سم کوچې یو سم کوچني یو سم آخر د دې ملک په څه کېږي دا ملک چې دی مخ په کته روان دی دغسې زموږ حالات ډېر خراب دي نن ما سره د تروړې پیسې نشته زه دلته کې ولاړ یم او د چا نه قرض راوالم نو هر سړی په خپله مهنګایي کې او په خپل دغه کې کشمکش کې دی چې څوک په تروړه څنګه رالي ما سره په دې وخت کې پیسې میسې نشته چې زه له تروړه راوالم دقسې ولاړ یم د تروړې پیسې د سره نشته دي او کور کې وړم نشته دي کور کې څه به کوي واړه نو اوس مالم دا بند نه راځي چې څه به کوي چې اوس دا ملک لکه ما سره د دې ملک فکر دی او د خپل کور فکر دی چې لکه د دې ملک په څه کېږي چې د تروړې پیسې دی یو سړي سره نه نو دی به څه کوي آیا دی به یا غلا کوي یا به ډاکه کوي که خودکشي به کوي ملګرو دې ځای کې را سره یو بل ملګري ولاړ دی د کباړ کار کې د سره خبرې کوو د لین نه لږ بار ولاړ دی او ډېر مایوسه او ډېر پریشانه ولاړ دی لالا څه ګورې دا خلک دې وړو ته ولاړ دی روزانه دې ته دا وړه راځي یا په دویمه ورځ راځي څه کاروبار کوي او څه پکې پاتې کېږي مهنګایي شته نشته بای تاسو ډېره مننه چې تر دې پورې تاسو راغلی او موږ سره ملاو شوئ نو مسله دا سره تاسو خپل د وړو د حالاتو پته ولګېده ولاړې دلته چې دا نور کله به زمونږ داسې حالات دي چې موږ به د دکان کې 1500 روپۍ ورځ پاتې کېده زمونږ به پې کار کېده اوس په 1500 روپۍ کار نه کېږي د هغې په وجه چې دا ده چې مهنګایي ده نه په ملک کې څه توپان راغلی دی نه جګړه شوې ده نو نور څه دغه شوی دی او مهنګایي په موږ راغله ډېره زیاته
نو زمونږ ډېره پریشاني ضروري چې موږ د کور بیل او کرایه خلاص او کو دکان کرایه ورکو نو په دې کې زمونږ صدقه نه رکیږي سر ته نه رسي. تاسو ګورئ مهنګایي سیوا شوې ده. مهنګایي به ډېره زیاته سیوا شوې ده. بینډیایي سیوا شوې دوره د تنګ شوي چې روز دوړو هغه تروړې اوس پیسې ما بل نه راواخېستې ځان مې پتروله راواخېست. د 13.5 باندې چې کومه تروړه ده هغې له دې د بل چا نه پیسې هغه مې بل چا نه راواخېستې اوس مې ته ما روز راشم ماله پیسې راکړه ځان تروړه راولم. ما هغه وړلي چې هغه زموږ په شان سړی خوري هم سړی نشي خوړی جي خراب دي جي. د غریبانو د خوراک دي نور چا د خوراک نه دي ځکه چې هغه به مخکې خلکو څاروله وړل اوس یې موږ ځان له وړو. قدرمنو کتونکو د خلکو خبرې تاسو واورېدې په امبیله بازار کې. نو دا صرف د امبیلې بازار خبره نه ده چې په امبیله بازار کې مهنګایي ده یا په ناوګۍ کې یا په سواړۍ کې یا په بونیر کې مهنګایي ده، په هر ځای کې مهنګایي ده. او داسې خبرې هم خلکو وکړې چې د تروړې پیسې ورسره هم نشته دی. په 13.5 چې کومه تروړه میلاویږي وایي چې دغه وړه خراب هم دي خو د هغې پیسې هم خلکو سره نشته دي. نو چارواکو ته خواست دی چې یاره په مهنګایۍ باندې کنټرول راولي او کو د ملک نظام نشي چلولی نو کم از کم استعفا دې ورکړي ځکه چې جنګ نه دی شوی نور څه هغې وي چې نه دی شوی او په خودکشۍ خلک مجبوره دي. خپل ورور عمران بونوري دې ورکړي اجازت د لوی الله په امان.